سعودي عرب د پاکستانیانو د ویزو لپاره یو نوی قانون جوړ کړی. که تاسو کتلی د عرب امارات ویزې چې دي هغه پاکستان ته بندې دي. د سره وجې نه بندې دي چې زموږ دا خلک هلته ځي خیراتونه غواړي، قسمه قسم غلط کارونه چې دي دا کوي، د هغې د وجې نه په پاکستان باندې چې دی دغه ویزې بندې کړي. نو اوس سعودي عرب چې دی هغه هم د ویزو یو نوی قانون چې دی دا جوړ کړی دی، یو لیست جوړ کړی. په لیست کې د پاکستان نوم چې دی دا هم ورکړی دی. د هغه ویزو دي چې کم کسان په عمرہ باندې ځي، په ویزټ ویزه باندې ځي، یا داسې د بزنس ویزه ځي، یا په فیملی په ویزه باندې ځي. نو د هغو لپاره دا قانون جوړ شوی. د دې نه مخکې چې به تاسو ویزټ ویزه راغستله نو هغه به 3 میاشتې وه، ځینې کسان به پکې کال تېروو. دغه شانتې د بزنس ویزه چې د هغه به هم د کال وه، د فیملی ویزه چې د هغه به هم د کال لګېدله. نو اوس هغه ویزې چې دي هغې د پاکستان دپاره ختمې کړې دغه ویزې. اوس په دغه ویزه چې دی دا به تاسو ته د 1 میاشتې چې دی دا میلاویږي، خو په دې کې به تاسو دوباره چې دی نشئ کړی. سعودي نه ووتلی نو دوباره بیا نشئ تللی. اوس به تاسو چې د کال هغه به ولګېده نو تاسو به تللی راتللی په هغې کې. نو دا به اوس په یو پیر انټري چې دی دغه به وي. که تاسو راووتلی نو دوباره بیا تاسو سعودي عرب ته نشئ تللی. نو دا یو نوی قانون چې دی دا د پاکستانیانو دپاره جوړ کړی دی. که په دې باندې هم دی برابر نه شو نو کیدای شي که دغه ویزې د پاکستانیانو دپاره چې دی بندې کړي. د سره وجې نه بندې چې دی هلته کې ځي خیراتونه غواړي. ځینې کسان چې دی د مناشیاتو کار چې دی دا پکې کوي، قسمه قسم غلط کارونه کوي. نو د دې د وجې نه د پاکستان دپاره په مخه نوي قانونونه چې دي دا جوړېږي. په دې کې نور ملکونه چې دي هغه هم شامل دي، خو زموږ د ملک نوم چې دی دا پکې هم شامل دی.